پیدا کوي په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فیها چې دی فساد کوي په دې ځمکه کې ويسفك الدماء او دی بهي ویني دا اعتراض فرشتو د اعتراض په شکل باندې نه دی کړی او نه الله پاک جهود د فرشتو سره مشوره د مشورې په تور باندې کړی بلکې د یو سنت جاری کولو په تور لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه سره مشوره وکړه نبی علیه السلام ته مشورې ضرورت نه ځکه چې کم کار چې د نبی علیه السلام خیر الله به وحی را لېږله خو نبی علیه السلام د صحابه سره مشوره د دې لپاره کوله چې دا یو سنت وګرځي وروسته خو بیا د وحی سلسله بنديږي نو دا اپس کې مسلمانان مشوره کوي او مشوره کې خیر او برکت الله پاک اخلي د سنت جاری کولو په تور باندې نبی علیه السلام د خپل صحابه سره مشوره کوله نو دکشن الله پاک د دې سره ډیر پر مشوره نه کوي چې الله پاک ته مشورې ضرورت دي الله پاک ته مشورې ضرورت نه او الله ته سي تاسو کو اصل کې دی په ابتدا کې یو زړه کې کوم دی یو خبره کړې و دی وی الله پاک جل جلاله زمونه غوړه خلق په دنیا کې نه پیدا کړي زمونږ په علم کې زیات خلق الله پاک نه پیدا کړي دی یو خبره دا کړې و نو الله پاک جل تاسو دې لپاره وګو چې دا یو سنت وګرځي او د دې صرف رائے معلومه نور الله پاک ته د مشورې ضرورت نشته دی او پرشتو چې کوم اعتراض وکړي چې الله پاک دې م پیدا دا انسان م پیدا کو په مختص مکه باندې دیو په مختص مکه باندې فساد کوي یو ول ویني بتوي نو دا دې د اعتراض په شکل باندې نه وکړي بلکې دی وی چې الله پاک ونحن نسبح بحمدك بشک موږ استاد تسبیح بیان استاد حمد سره ونقدس اي ونقر مونږه استاد بزرګي اقرار کو نو چې دا هر څه مونږه کو نه لبګ انسان د ضرورت مونږ ارس کو خود کې حکمت اصل کې د پرشتو په دې کې حکمت غوښتو چې الله پاک دې کې څه حکمت دی چې مونږ ورستا هر ټیم تابعداري کو او مونږ کې د معصیت د ګناه مادم نشته دی ټول فرمان برداری کوستا چرته خوستا نافرمانی نه کړي الله پاک د انسان کې څه حکمت چې دا انسان پیدا کړي دې د حکمت تپوس کړي اعتراض د پرشتو نه دی کړي او نه دي ته د اعتراض حق شته دی دی اعتراض نه دی کړی دی صرف حکمت غوښتو چې الله پاک ګوره موږ ستا تسبیح بیانو ستا ذکر کو چرته مستانه فرمانی نه کړي نو الله پاک ته چې دا انسان پیدا کړي دوی کې څه حکمت ته چې په زمکه کې دی پیدا کړي او دی دلته کې دا وې چې ويسفك الدماء من يفسد فيها ويسفك الدماء دی په زمکه کې فساد کوي او دی په وینې چې کوم دی دوی نو پرشتو ته دا علم د کم ځای نه راغی دي سره علم غیب شته دی نه علم غیب صرف د الله خاص ده صرف الله سره خاص دی نو پرشتو دا څنګه و چې دا انسان او مختص مکه باندې ویني توي او دی فساد کوي نو یو جواب دا دی چې د انسان د حضرت آدم علیه السلام نه 2000 کاله مخکې په دې ځمکه باندې پیریان آباد نو پیریانو به دا فساد کو د یو بل ویني به توي ولې ځکه به دي کې خور د شرم د زیاتره په پیریانو نو دی به یو بل ویني توي ولې فساد په مختص مکه باندې کو الله پاک جهو په دې باندې یو فرشته مسلط کړل دا ټول چې کوم دی ونیول او غرونو ته او جزیرو ته چې کوم دی ورلاله کړل مختص مکه د دینه خالی کړه نو فرشتو هغه حالت لیدلو د پیریانو هغه نو هغه قیاس په انسان سره وکړو چې څنګه دی پیریانو دیو په مختص مکه باندې فساد کو نو دا انسان چې الله پاک پیدا کړي نو دی هم په مختص مکه باندې کشانت فساد کوي او دویمه وجه دا ده چې د خلیفہ نه دی استدلال وکړو چې د خلیفہ او د حاکم ضرورت خو هغه ځکه پیخي چې کوم ځکه بے انصافي ظلم وي جنگ او جګړې وینو انت به خلیفہ او حاکم کار کوي فرشتو کې حاکم نشته دي نو انسانانو کې الله پاک خلیفہ دا را لېږي دی یو بل او دا حاکمان جوړي نو د دې خبرې نه دی استدلال وکړي چې د حاکم ضرورت هغه ځکه پیخي چې کم ځکه مسلمانان کسان جګړې کوي د یو بل حق وخی نو خلیفہ او حاکم دغه په منځ کې د انصاف فیصله کوي نو د دې نه دی فرشتو استدلال کوي او درېمه وجه دا لیکل چې دی په لوح محفوظ کې لیدلی ځکه لوح محفوظ کو د مخ کې نه الله پاک دا خبرې لیکلي چې دا انسان به ګناه کوي دی به کوم دی خطا کوي دی به ظلم کوي دی به جبر کوي دی به نیکی کوي دا ټول خبرې نو دی د لوح محفوظ نه معلومه کړي نو دا درې وړه جوابونه دا چې کوم دی د دې سره علم غیب نشته دی خو یا دا چې 2000 کاله مخکې پیریان آبادو پرشتو په خپل سترګو باندې لیدلی او هغه ظلم او جبر کو ویني به د یو بل بیاولې نو دا غي نه دی دا خبره معلومه کړي چې انسان هم په مختص مکه باندې فساد کوي او یا دا چې د خلیفہ د ټکی نه معلومه کړي چې دا حاکم خو هغه ځکه ضرورت پیخي چې کوم ځای کې انسانان کسان چې کوم دی جګړه کوي د یو بل حق وي نو حاکم دغه په منځ کې د انصاف فیصله کوي او درې مده چې د لوح محفوظ نه دی معلومه کړله